ما مې ناجوړه ده، په ما باندې ټول بوج دی، لکه د بار کار هم زه کوم، د کور کار هم زه کوم، زما 3 خویندې دي، هغې دپاره هم زه لکه هر څه کوم، هغې هر څه هم په ما باندې دي. نو خیر د ما سره مدد وکړئ. او مونږ فی الحال په خپل کور کې نه یو، مونږ چې دی نو کله یو کرو یو کله بل کرو، نه زموږ خپل کور شته. او ما ته ډېر خلک وایي چې وټساپ وټساپ وټساپ، نو زه وټساپ کم ځای نه راوړم، ما سره دا موبایل دی، په دې باندې که وټساپ جوړېږي نو ما ته وښایئ، زه به بېشکه زه به په وټساپ جوړ کړم، زه به تاسو ته هر څه درولېږم. نو خیر د داسې خبرې نه کول پکار که نه، لکه زه خو عجزه یم، زه خو دې ځای ته له خپلې عجزۍ راوستې یم. نه ته دې وخت کې لکه چې مجبور یم د 3 خویندو لکه ته څه کوې، څه جاب ماب کوې، څه کوې؟ نه زه کور کې کار کوم، بس هغې د ورځې ورځې چې ما له دی نو کله 300 راکړي کله 400 روپۍ راکړي، نو بس په هغې باندې زموږ هر څه روان وي. نو بس موبایل نمبر دې څه دی؟ 0328930087 0328930087. سبق ته ویلي؟ ویلې مې دی 9مه پورې. ولې دې پرېښو بیا؟ دې مجبورۍ د وجې. چې ګرانو کتونکو تاسو دغه خبرې واورېدې، تاسو سره بالکل یې په نیغه تعاون کولی شئ. په دې باندې زموږ د اکاونټ نمبر مې موږ په نورو یتیمانو باندې هم کار کوو. ډېر چې کوم دی نو دا خلک دلته کې راځي، اعتماد یې په دې وي چې زیاتره خلک مدد کول غواړي، خو د دغه بې ځایه کالس په وجه باندې هغوی بیا نمبر بلاک کړي. نو بې ځایه تنګول مه کوئ، د مجبورۍ نه راځي، ښه څوک هم د مستۍ نه دې ویډیو ته نه راځي. نو ضرور ورسره مدد وکړئ. علم خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن دې وخت کې په یتیمانو باندې کار کوي. زموږ په ذریعه باندې کونډې را سره ډېرې زیاتې دي چې هغوی ته سلایي مشین پکار دی، مدد را سره کوئ، بالکل را سره کولی شئ. کویانو دپاره څوک امداد کول غواړي نو هغه یو ډېر خلک پکې بیا د حکیمان وي، هغوی پکې ویډیو راوالي او نمبر یې پرې واچي او په نورو ځینو باندې دغه کړي. نو دې دغه ووایي چې یاره زما ویډیوګانې نورو خلکو شیر کړي دي. نو تاسو خو چېرې راځئ او واقعي معلومات کوئ، نو زموږ پیج چې کوم دی افیشل پیج علم خان شیرپا فاونډیشن، په دې باندې تاسو کتلی شئ، په دې راتلی شئ. زه دا پکې ویم چې د خدای دپاره دا ویډیو پوره ګورئ، ځکه چې زموږ دلته کې په ویلو باندې مری ستړي شي، بار بار ورته وایي چې زموږ دا مجبوري ده دا مجبوري ده. نو د خدای او د رسول خاطر وکړئ چې پهله دا ویډیو ګورئ، بیا موږ ته بیا کال کوئ. ګرانو کتونکو دا دویمه ویډیو د نا تجربې وشوه، خپله تجربه در سره کوي. او موږ هم خلکو ته دا وایو چې لا کتلي هم نه وي، به صرف ویډیو وګورئ او به سترګې هم سې کړئ او به ټنګ کال هلکه وورئ چې هغه وایي څه، نو ضرور ورسره مدد وکړئ.